بالکل جی دا G1 کومه اوږه چې دا NRC چې ورته ویلی کېږي د هغې چونکې په مانګ کې ډیره زیاته چې دی په مارکیټ کې د هغې اضافه هم شوې ده او دا وختي د بریکوټ چې کوم سب ډویژن دی د هغې په مختلف ایریاز کې دا اوږه چې ده د دې ځایي زمیندارو دا اوږه کرلې ده. زموږ سره یو زمیندار مراد خان موجود دی. مراد خان د دې اوږې خو خصمانه هم ډیره ګرانه ده، دا یوه ډیره قیمتي ده. څنګه یو سوچ رالو د دې اوږې د کروندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا څنګه چې تاسو خبره وکړه باچا مخکې به ډېرې خرچې په دې شلتالانو په دې باغونو د دې د لاسه دا دویم دریم کال دی ډېر خلکو نقصان وکړو. نو دا زمیندار وروڼه هم په خپله دې اوږې طرف ته راغلو. نو ماشاءالله دا دویم دریم کال دی چې د دې ډېر ښکلی پیداوار کیږي او ډېر ښه ریټې هم موږ ته میلاویږي. دا G1 اوږه چې دا نو دا د دې خو کم تخم چې تاسو اخیستو هغه هم په لکونو روپو کې دی او ستاسو چې دلته کم 4 یا 15 ایکړه ځای باندې تاسو دا اوږه کرلې ده، د دې لاګت هم په کروړاو کې دی. نو بیا د دې ساتنه څنګه کوئ او دغه تخم یو څنګه واخیستو او د دې دا خصمانه څنګه کوئ؟ دا خو مونږ تقریبا چې یو من وچ کم بیج میلاویږي د دې تخم هغه مونږ ته په 7 لک روپۍ پریوتی دی. 7 لک مونږ په 7 لک روپۍ اخیستی دی. نو تقریبا چې په 1 ایکړ ځمکه کې 2 منه دغه وچ تخم راځي او انشاءالله دا یو امید دی چې کم از کم دا به مونږ له دا 2-3 منه چې دی نو مونږ له به 20-25 من انشاءالله مدن راکوي. نو دا خو په کروړاو روپو کې شو بیا که نه کنورټ شو. نو دا راته ووایه چې د دې 4 جریبه بیا تاسو خصمانه څنګه کوئ؟ ولې چې دا خو د سرو زرو او د سپینو زرو برابر ده، بیا خصمانه څنګه د دې خصمانه دا یو ډېر ښه فصل دی باچا چې په دې باندې نه بیماری راځي، بیماری نشته او الحمدلله دې ته صرف DP سره ورته وایي DAP او کم چې دا سره د زنګ ده دا وشان چې ورته وایي دا ارګینیک کاد چې کم دی. بس د دې دغه 2 طریقې دي چې دا ورته کوي او تقریبا بار ګوړی وس دا اوږه چې تاسو ته ښکاري باچا دا زنګ د دې دا 50 وادین دی چې روان دی، دا د 50 ورځو دا اوږه ده ماشاءالله او دا 50 چې مونږ څنګه ناله کړو نو 40 ورځې پس چې دی نو دا راخیږي لکه او د دې هغه کمپلیټینګ کیږي جرمینیشن چې دی د دې په 40 ورځو کې کمپلیټ کیږي. منظور خان سره دا راته ووایه جی چې زمونږ زیاتره خلک ناسي په یو پسې خبرې کوي، په بل پسې خپل ټایم په زول ځای کوي. ځمکې دلته ماشاءالله د هر چا سره شته. که د دې اوږې د دې 1 فوټ نه پیدا والي نو دا 1 فوټ چې دی دا دله 2000-3000 روپۍ پیدا ورکوي. نو هسې تاسو څه نظر لرئ چې دا به څونه پیدامنې د زراعتو سکتر به څونه کامیاب شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل باچا صاحب ستاسو ډېره مننه، تاسو زموږ رایه لئ. زما په خیال زما هغه خلکو ته دا خواست دی چا سره څه نه څه پیسې یا کاروبار کول غواړي چې هغه سره دا سوچ کوي چې یاره زه به څه کاروبار وکړم ماته په څه کې منافع میلاو شي. زموږ دپاره دا یو ښه موقع ده چې دا اوږې داسې قسم راغلی دی چې دا په لږ ځای کې کېږي او بل په داسې ځمکو کېږي چې ډبل پیدا ده. هم پکې باغې تاسو وینئ په دې کې میوهدار بوټي هم دي چې د میوې فصل تیم اخیستی شي. دا یوازې داسې ځمکه نه غواړي چې یاره دې لکه کولا وي په هغې دې غټې ونې ځمکې لکه دغه نه بوټي نه نو دا په داسې ځمکو هم کېږي. دا پکې یو ښه دغه پکې دا دی زنګ دپاره ځکه دلته ټول زیاتې ځمکې چې دي باغونه شوي دي او د داسې دغه دپاره لکه فصل لپاره ځمکې نشته چې یاره ته کولا ځمکه ګورې نو دا په کوم یو ښه دغه دی په باغ کې هم کولی شي. منظور خان دا راته هم وایي چې دا کم دې له تاسو کومه سره ورکوي یا د دې دا نور بوټي دي نو هم د میوې بوټي پیدامن شو او هم دا پټی پیدامن شو، دواړه پیدې پکې راځي. بالکل جی دا خو لکه زویم د دې خرچه په نس د دغه نشته د نور فصل ځکه چې دې میوهدار بوټو له هر څوک لکه په کال کې یو پیره خامخا د ډیران سره ورکوي په دې ټول پټي کې ورته خورئ. داسې کیمیایي سرې چې د DP شوه وغیره لکه د نوري نایټریټ یا کم نوري سري چې دی اول هم ورکوي که نه نو خو سیم د نور بوټو له ورکوي دې پټي کې خورئ. نو د دې هغه خرچه ورته زه یم چې بچت ته زما په دغه دا صرف تخم به یې لګي د دې دپاره کم ګوډ موډ وغیره دغه یې لګي دغه څیز به یې لګي نو دا ډېره په اسان دغه باندې خلکو ته میلاویږي او منافع هم ډېره ده. منظور خان چوکیدار ټوپکماري ونه نیولی که نه د الله په اسره باندې ده؟ بالکل ولې نه دې ته خو تقریبا یوه میاشت خلکو دا چوکیداري وکړه د شپې چې کله یې نهله کړه نو د دې پلي خو لکه هر سړی رایستی شي د ځمکې نه قیمتي که نه او په بل ځای کې نالولی شي نو دې خلکو ډېر محنت وکړو تقریبا یوه میاشت ورته د شپې هم ډیوټي کړله بیا هم د ځینې خلکو نه چا په غلا ویستې ده
نو هغه اطلاعات پکې شته اطلاعات پکې شته. خو منظور خان دا ته تاسو روزانه د 100-150 زمیدارو سره ډیلینګ کیږي تاسو چونکې پروت او دا سپلایر هم یې نو زمیدار سوی د دې جیون اوږي په باره کې رو شعور راځي چې یاره مونږ دا فصل کامیاب کړو؟ بالکل راځي. دا په اول کال چې تقریبا 3 کاله مخکې دلته په دې اړه کې هم د څه کسان زموږ ملګري د هغوی سره وه خو ډېر په ارزان قیمت څه ویلي و دومره نه وه چاته پته نه وه. اوس دا دویم کال دی چې خلکو ته د دې د ویلي او د قیمت پته لګېدله نو خلک پسې ډېر د پنجاب نه پسې موږ ته یاله پته ولګېږي چې د پنجاب نه خلک رالل د ښکتو علاقو نه هر سړي تپوس کوه دا دی چې کوم زمیندار ول چا چې کړي وه ده هغوی به یې تپوس کوه په مینت به یې ترې اخسته هر سړي ته به یې دغه کوو یاره مال ترې خامخا راکړه نو موږ ته پته وي دا ډېر قیمتي څیز دی. اوس موږ په دې میډیا هم بعضې ګورو د دې ښکته دغه دی نو دا وایي ډېر پیداوار والا څیز او ډېر پیداوار دی. منظور خان سره لږې خبرې کوم. منظور خان د دې دا پاڼه چې کومه ده که نه چې دا راته ووایه تاسو څو ورځې یادې کړې 50 ورځې دا اوس چې ده که نه جی سهیل باچا صاحب دا د 50 ورځو ده دا کم چې تاسو ته د دې ګارلیک دا پوده په نظر راځي نو دا چې ده نو دا ټوټل وس دی 5 پتی کړي دي 15 پاڼې دا به انشاءالله 12 پاڼې دا ټوټل کوي 12 پاڼې به دا کوي. پتی چې دی دا هم قیمتي دي که نه د دې لاندې د دې دا پتی چې دی نو دا د دې اوږي د دې دغه نه ډېرې زیاتې قیمتي دي. دا چې کله زموږ نه دا ډیلران کم خلک راځي او اخلي نو دا سره د دې پاڼو اخلي د دې دا پیدا د باچا دا په دوایي کې استعمالیږي والله ولم خو بس مانګې ډېر سیوا دی. منظور خان وبدرېږو د مراد خانو منظور خان سره موجود دی دا دواړه ماهر دي او دوی دا راته ووایه چې تا خو هم چانس والی او دا تخم چې د کله واغېستو نو وایي دا بیا په هفته بعد پسې سړي رالل چې یاره دا اوس د 14 لاک دی د وو دا بیا رو سیوا کېدو نو چانسیه خبره وه. بل تاسو چې دی چونکې زه در سره هم نو دا به اسې لاګت مونږ دا ویلی شي چې یاره دا د 1.5 کروړ روپو د 4 جریبو پورې رسي یا د 4 ایکړه یا د 15 ایکړو پورې انشاءالله چې 2 ایکړه ځمکه یې که نه باچا صاحب 2 ایکړې نه تقریبا چې 10 کناله جوړېږي نو چې په 10 کناله باندې دا ځمکه دا فصل وکړي د جیون NRC ده نو دا به انشاءالله په دې کم موجوده چې کم د دې ریټ دی دې به تاله کم از کم 2 کروڑ روپۍ آمدن درکوي ماشاءالله. انشاءالله دا خو دا په آمدن خو نه په شلتالو کې شته نه په دغه کې او د شلتالو کونه ولاړی نو هم د هر باغ کې دا کیږي نو تاسو دا وخت زنګ په سکرین یې براه راست کم زمیندار چې دي کمرونه چې دي هغوی له به څه مشوره ورکوئ د جیون اوږي په حواله باندې؟ نو زه خو دې خپل زمیندار ورونو ته دا درخواست کوم چې را روان کال په دې اوږه باندې د دې ځان عادت جوړ کړئ. کم کسانو چې دا کړي دا زنګه کوټه نوې کلی سوات په دې دلته د کسانو سره دا تخم ښه ډېر په مقدار کې موجود دی نو زه درته یم که چا ځان له سجمه کنجي کړي نو په کار ده چې ځان له پې دړی والي 2 دړی والي نو که هغه په 50-60 هزار روپۍ دړی والي نو هغه له به انشاءالله په کال کې دغه 2-3 لکه روپۍ وکړي. د داسې په دې حساب باندې چې ته څومره سیوا اخلي نو دومره به ستا پیدا او اصل خبره د دې دا د باچا چې د دې څه نقصان نشته د دې خدمت دوره نشته د دې وس خو د الله نور کار دی خو لکه قدرتي اپات هم ډېر کم دی که ګلی راځي هر څه راځي دې ته څه نقصان نه رسي دا په ځمکه کې دن نصیب وي. بالکل دي زما سره چا صاحب یو خبره زمیندار رون سره شریکو په دې کې د اپریل په میاشت کې کله چې دا غوټه تقریبا شروع شي رسیدلی دا په دې منځ کې یو ګانډیل کوي چې ګول ټایپي کم چې د پیازو د تخم هغه ګانډیلې هغه ګانډیل کوي نو چاته چې پته نه کم زمیندارونو ته هغه له پکار چې هغه ګانډیل ته دوی ماتي دا بیا دا غوټه وړه پاتې کیږي د ګانډیل په شکل کې دی نه ګانډیل لذي کله چې ګانډیل شروع کی ټول ګانډیل دوله ماتول پکار دی د دې غوټه بیا ښه کاپي غټیږي او ځخ کیږي دغه ګانډیل چې دی کنه څنګه چې دی منظور وي باچا دا په اپریل په میاشت کې د دینه خامخا ماتې دا خبره زنګ نه مشوه دا د یو دیسي تخم غونته وکینو هغه به تی دیسي تاسو ماتوي چې مات نه کینو هغه پیازي پاتې شي دیسي یو غوټه پاتې شي کله چې ته مات کې نو دا به تاله واته پلی درکای بیا او دا مات شوی ګانډیل چې دا بګدی کا دا ځای دا مات شوی پلی دومره دا مات شوی د پلی دا دومره اهمیت ته باچا چې د تنه شمولې دا چې ته مات کې په دې ځمکه کې خلک کرتاو کې خلکو ته یو عام شیخ کاری نو دا چې تو بیا کال په دغه پټی باندې دا فصل کې نو دغه تخم قدرتي وسره نور راوخیږي کستاسو یقین کې دلته په پکې وګرځو او په دې ځمکه دا ولا پیره ده
نو بیا پکې نور ډیر زیات بچي راوخیږي، هغه هم ډیر زیات فایدهمند دي. 50 ورځو دي نو ځکه دغه دی او بالکل مونږ هم چې زما سره چې کم ماهرین موجودو په دې پټي کې هم مونږ په احتیاط ګرځولې چې پاڼې ماتې نه کړو. دا یو ډیر قیمتي جیون کمه اوږه چې دا به تاسو د 400 نه هم د دې ریپورټ کتلی. نن سبا په هندوستان کې د دې مانګ سیوا دی په رشیا کې او په سپین کې. په سپین کې چې دی زما سره بیګا یو ماهر خبرې کولې چې د دې په هغه مارکیټ کې ډیره زیاته ویلیو ده او په ملک دننه هم د دوی سره رابطې چې د پنجاب نه سٹارټ دي چې د دې پاڼه د دې کم لاندې مواد دي د دې چې کم پلی دی هغه انتهایی قیمتي دی. بیا چې کم مراد دلی د زمیندارو دپاره کم اپشنز وي چې د دې کم ګانډیل دی هغه تاسو کټ کوئ او هغه به سنبال دی دغه به نه ضایع کوئ. د سرو په حواله هم تاسو ته دوی وي. یو بل پروګرام به هم مونږ تاته جیون په اوږې په حواله باندې کوو یو څو ورځې بعد ولې چې دا د 50 ورځو د چې دا لږه رالویه شي نو مونږ به هم د دې ماهرینو سره خبرې کوو. تاسو ته به دې طریقه کار ټایم په ټایم ښیو او په دې غرض باندې به ورته ښیو چې یاره تاسو سره ځمکې شته او دا 1 فوټ چې دی دا تاسو له 3000 روپۍ ګټي نو خپلې ځمکې هم مه خرڅوئ، خپل ځمکې آبادي کوئ. او کم خلک چې اسی ناستي په یو پسې خبرې کوي په اجرو پسې په بل پسې نو په کار دا دی چې د دې زمیندارۍ سیکټر نه پیداوالي دلته ټوریزم دی په سوات کې د هغې نه پیداوالي خلک په روزګار شي. په دې پنجاب کې لوی واړه لګیا دي ځان له روزګار کوي نو دا مواقع چې دي دا مونږ ضایع نه کړو. ټولې ځمکې چې دی هغه آبادي کړو. دلته د محکمه زراعت د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی د زمیندارو د پلاو بهبود دپاره ډیر زیات کار کوي او دلته کې چې کم د زمیندارو یو سیکټر دی په هغې کې هم بېشماره چې دی پیدې چې دی هغه دا وخت زمیندارو ته را روانې دي. نو زما د جیون هوږې په حواله باندې ستاسو سره کوم انفارمیشن شریک کول یا د سپین یا د هندوستان یا د روس یا په ملک دننه چې کم ډیلران دي نو هغه مراد خان تاسو په سکرین باندې وکتو د نمبر به هم یو ورځ موږ تاسو سره شریک کوو چې د دوی سره تاسو رابطې وکړئ یا چاته د دې اوږې په حواله باندې په کرونده کې مشکلات یا د دې کم ټایم ټیبل کې ورته مشکلات نو مراد خان به هغه موږ تاسو سره یو ځل بیا دا ملګري مخامخ راولو او تاسو ته به د جیون اوږې په حواله باندې ټول تفصیل ورکوو. ما سهیل باچا له او کیمرامین عزیز حسین له راکړه اجازت ته الله په امان. الله خو چلېږي یا کسانو شعر کړه